باندې چې بمباري وشوه او خلکو خپلې کډې واخیستې روان وو هغې باندې هم دوی بمباري وکړه څنګه چې په دې خاورو په دوی پیداوارو ظلم کړی دی دغه شان یې پورګي یې کړی دی ترهاګري څه ته وایي دهشتګردي څه ته وایي دهشتګردي یره خورول ته وایي چې دومره یره خوره شي چې پیږي ولس پیږي وطن کې ته څه هم کوې هغه که عیني وي هغه که غیر عیني وي چې څوک درسره خبرې نشي کولی دلته د سندریه د طالب زما داسې راوړسم د سوات په غرونو کښې د دغې پاکستان د فوجو ادارونه ده دا خلک اوس هم د ترهګرۍ شکار خلک دي خو صرف یې پاک بدن دی پښتنو صرف تابعدار شوي وي صرف د دغې دهشت تابعدار جوړ شوي وي د نیره یا هغه شرط ده زموږ د سترو صدقه ته راوچلېږه د دی تا ته لاس دروړي ګنې دروړي دا خوب پښتون کام راوګت شوی دی د لیدول دوی ستاسو دا ګریوانونه پرېږدول دلته د سوات هر کالج نه دی معقول د سوات تعلیم نه دی معقول اوس ته خواله خېلې په ګرل ډګري کالج کې څوک اوسېږي دوی زموږ دا تعلیمي ادارو نه مورچې جوړې کړي دي دا پښتون کام نه مني دا خبرې دغه د دغې ځای هسپتالونه دوی نیولي دي انیمل هزبنډري هسپتالونه دوی نیولي دي دوی دا دهشتګردي په نامه باندې د سوات قبضه کړې ده دلته پرې لوی کینټونه جوړوي سوات مځکه زموږ د سوات د پښتنو نه ده پوره 16 लाख कनाल टोल स्वाद दे 22 लाख ये आबादी दा पर यो सड़ी बांधे यो कनाल मजका ने पुरा और तब पे लोई के इंटूना जोड़वे दा स्वाद खलक विचार तलाशी ता मजका मनीसा ता मुंगदर का प्रेजो चित्ता स्वाद जनत वतन तकबल हाउस द पारा तकबल तरह गरे द पारा उनीसे स्वात एक्सप्रेस में 370 फीट वाइड थोड़ा एक्सप्रेस वे पर जोड़वे दा सही खबरा तो सबाए जंगी जादू नाडा मूल न मनो दा संगा की लाइ वाले जंगी जादू ना रात जोड़वे उस दा पीटीएम तलासा दा रियासत دا ظالمان دا بغلاحت شکار شوي ولې دي ځکه چې د کوم کار کړی و هغه واضحېږي هغه جوتېږي هغه ښکاره کېږي بیا که کله دا ښکاره شو دا خبرې ښکاره شوې بیا به دې پولیس ته اندازه ولګي چې زما سر چې کله پټ کېدو زما لاس چې په غولي چوک باندې چا اڑولو بیگی ٹیم سے کرفیوار فوج ناستو چاہتا اجازت وہ چلتے اتلے اور آتنے سی دا خبریں چشکارا سی کوئی بخبل قاتل ہو پی جندی کوئی بہت پی جندی تو پشتون ازوان دا ایف سی پر شکل سے دا فوجی پر شکل سے دا طالب پر شکل سے دیکھ ریاست استعمال کرے دے اور دلتا یہ خلق پرنالا ہوئی دی خلق یہ پریزوں بل کری دی PTM باندې دوی ځان لګوي چې طالبانو ملګري احسان الله احسان په GHQ کې پروت دی او ملګري PTM شودا هم پکې نه کېږي یار پرېمان باندې دا خلک پیمان سره هیڅ قابل نه دي دا د ټوکې جوړې کړي دي د ملک نه ټوکې جوړې کړي دي مسلم خان ورسره په کیله کې اوسېږي اور بسوات کے داسوال باتون ملکیات تصویر درائے جنتا دا طالبانوں کو شکر صورت لگی دا دروغ خبرے چاہاں
نه منلې خو دوی په ظلم باندې په برابریت باندې په یره خورولو باندې دوی بند کړی خو غلطي یې دا وه چې پر مخامخ کان د دوی پښتون کان و چې هغه په یو کال 2 کاله 15 کاله د ټیټ کړي بیا را پرېږدي بیا راغونډ شي بیا کښېني بیا فیصله شي بیا راپورته شي موږ دې وینو چې لاره درنه ورکه ده موږ دې وینو چې لاره درنه ورکه ده خپل دروغجن خپل کرب چې پر 2 روپۍ خوړلې دي خپل د دغې پښتنو په وینو چې ککړ کسان راولي جلسې پې کړی او په ټي وي یې کېنوئ دا خو به وخت راځي دا چې نن د پښتنو خلاف څوک جلسې کوي دا به یوه ورځ ووینئ چې د پښتنو د وینو حساب کېږي دوی به هم ککړ وي پکښې دا ځانونو بچ کولو دپاره دا کار لګیا کړي دی دا صرف د دهشتګردي د ختمولو دپاره راغلی وی موږ به په سر لاسونه او سلام به مو درته کړی وی موږ به هره ورځ ستا لارې ته انتظار کړی موږ به ستاسو پر مخ ګلونه ولولی خو ته دا دهشتګردي په حال کښې د پښتون وطن معدنیات خوړلو ته راغلی وی ته د دغې په حال کښې د پښتنو د کورونو سامان غلا کولو ته راغلی وی ته د پښتنو ونې او بوټي وایې ته د پښتنو کاڼي وړې ته د دغې خاورې یو شی هم نه معاف کوې او موږ هم د تاریخ په څپو کښې تا هم نه معاف کوو دا به راته حکم نه دی دلته ډېر لوی جنګ وشو دا جنګ پښتنو نه دی شروع کړی دا جنګ یو فوجي جنرال شروع کړی دی دا جنګ په یو یس شروع شوی دی دا جنګ مشرف شروع کړی دی پرېږده نه پس چې کوم جنرال راتو هغه کلک پر دا پالیسي ولاړو یعنې که دا خاوره ته جنګ نه وی راوړی نه بچا نه به پولیس مړ شوی وی نه به څوک طالب جوړ شوی وی دا هر سړی دلته ستا د پالیسیو باندې جوړ شوی دی دې خاورې ته ټولې اوښکې تا راوړې دي دې خاورې باندې توی شوې وینې ستا پالیسیو توی کړې دي چې نن هم د دې پالیسۍ دفاع کوئ چې نن هم هغه پالیسي فالو کوئ تر څو پورې مو چې تاسو دا پالیسي ته ولاړ وئ موږ به د امن د لاره ته ولاړ وو موږ به په خپله خاوره امن غواړو خپله خاوره خپل اختیار غواړو نن دې راته وښیي نن دې راته وښیي د فاټا خلک نن دې راته وښیي د سوات خلک چې د دوی د اجازت نه بغیر خپل کور ته نشي تللی د دوی د اجازت نه بغیر ستا کور ته مېلمه نشي راتلی دوی ستا پر وطن قبضه کړې ده دوی ستا نه اختیار وړی دی دوی ستا ژوند وړی دی دوی ستا د کور تګ راتګ فیصلې هم د ځان سره ایښي دي دومره غټ غلامیت موږ کله هم نشو قبلولی دومره غټ غلامیت موږ نه قبلوو او دلته هغه انیلا پورکۍ راغلی وه ماشومه ده چې په دواړو پښو ګډه ده او د خپل پلار بیر یې راوړی دی زموږ مطالبه به همیشه وي چې ټول مسلم پښتون به عدالت ته ورکوي چې څوک ګناهګار وي عدالت بیا فیصله کوي څوک بې ګناه وي عدالت بیا فیصله کوي 400 کم و بیش کسان را خلاص شول چا 9 کاله تېر کړي وو چا 10 کاله تېر کړي وو د چا ټیک ده یې من دې وتا
ټکتا هجمن یو خوند یو تا ستاسو د دغې جلسو د وجې خولو ته یې خندا راغله د ژړا اوښکې د خوښۍ په اوښکو کښې بدلې شولې د ځوانانو مشرانو ستا دغې ناستې او ولاړې وو چې دوی ته تاسو ټولو ته د هغې ټولو کورنیو لخوا سلام وایم سلامونه درته کوي هغه ټول او یوه خبره ده هغه چې کور ته راغلل څوک لیوني وو څوک په جسم مړه پراته وو یوه ورځ ما ته کال وشو زموږ ملګري وو د چکمالۍ راښی وو هغې ما ته وویل چې مشر تاسو ته کسان درځي چې زه د جیل نه راخلاص شوم خو څه کسان داسې دي چې هغه تا ته نشي درتلی ته لږ ورته راشه زه چې ورغلم هغه درې وروڼه وو هغه یو لیونی شوی وو د یو غوږونه ختم شوي وو او یو په جسم ښکته مړ شوی وو بیا ما ترېنه تپوس وکړو تاسو سره څه چل وشو هغه ویل موږ به یو ورځ د نورو وروڼو په مخامخ وهو تشدد به یې راباندې کوو د دغې وجې یو ورور لیونی شو د بل غوږونه د چغې نه بند شوې او د بل په جسم چې مړ و دا خبرې را سره کولې ما ورته ویل چې آخر یې درته څه وویل ده ویل په آخر کې یې وویل چې خفه نه شم په غلطي وړې هغه زامن لري هغه لوڼه لري هغه خویندې مندې لري هغه مور او پلار لري هغه مینه لري هغه کلی او یار لري دی په دې لیونو جمعو کې چې کلي ته ورځې څه پیدا کوي یو واضح پیغام دې درته پښتنو میندو زامن دې ته نه دي لوی کړي چې ته په جیلونو کښې ټارچر کوه ته یې خپلې پالیسۍ لاندې په لګتې وهه ته یې لیونیان کوه ته یې یوسه نه کله لس کله پې تېر کړه بیا ورته وایه داسې مې په غلطي کې وړې وې تا د پښتنو د وجود نه تو کوم ګپ جوړ کړی دی کوم کاروبار جوړ کړی دی چې هېڅ نو درته ښکاري هغه وجودونه درته ولاړ دي هغه به په هره لاره تا ته ولاړ وي او دلته د میسینګ پرسنز په حواله سره امنه مسعود جنجو اوس ویل نو ډېر وخت نه دغه لیډینګ ورته کوي چې عدالت ته چې لاړم ما نورې ښځې بوتلې نو دوی راته ویل چې لیډره ما جوړېږه یعنې خپل کیس به راله کوې بل چا پورې به لس نه نیسې پرې ما ډېر ورته وویل چې نو نه زموږ بل څوک زموږ اواز نه پورته کوي نه مو په پارلمان کې پورته کېږي نه مو په عدالت کې پورته کېږي او جي ایس کیو خو روانه په مخالفت ته چې موږ د خپلو خپلوانو پوښتنه څنګه هغه به انشاءالله ما کوي پښتانه ځوانان به کوي او بیا پښتنو تاسو ارزانې غوښې وګورئ تاسو ارزان وجودونه وګورئ چې څلور زره پښتانه خو دوی په پیسې خرڅ کړي دي دا زما اول خو هغه کمیشن چې کوم جوړ دی هغه دروغجن کمیشن دی خو هغه هم دومره رضیا خو وویل اخر هغه هلته هراسمنټ کېږي هغه خپل خلک نشي راوستلی ډېر کم خلک یې راوستي دي هغې هم لیستونه نه دي جاري کړي چې څوک موږ راوستل څوک موږ نه راوستل خو څلور زره پښتانه دا وجودونه ډېر ارزان شمارلي وو تا لګېدله چې د دغو د پوښتنې څوک نشته ریاست خو یې پوښتنه نه کوي ریاست کې دوی خرڅوي خو دلته څوک نشته چې د دغې وجود د دغې ارزان وجود چې خوښه دې شي مینه توی کا ډالر پې واخله چې خوښه دې شي خرڅ یې کړه پوڅه دا واقع ریاست دا کافر ریاست دی دا واقع ریاست دی د دنیا په یو علاقه کې هم دومره غټ اغواکار ګروپ نشته لکه د دغې ملک ادارې چې دي د دنیا په یو ځای کې هم دومره
قاتل گروپ نشته لکه د دې ملک ادارې چې دي دا د آیین نه ډېرې لرې غورځېدلي دي دا د پاکستان آیین نه مني دا د پاکستان آیین ته په سپک نظر ګوري دا د پاکستان آیین څو دوی مات کړو حالانکې د پاکستان آیین آرټیکل 6 وایي چې څوک آیین مات کړي هغه غدار دي دا غداران چې اوسه پورې جنرالان پاتې شوي دي خو ستا د عدالت په انصاف باندې لعنت وایي چې جنرالان درنه دغس ګرځي او ته لا دغسې ګرځې ستا سره ستا آرټیکل 6 پروت دی او ته ځان ته چیف جسټس وایې او ګرځې او چا چې آیین مات کړی دی او هغه نشي رانیولی صفا خبره وکړئ دا آیین پرته چې څوک عمل کوي هغه په ریاست کې دننه ریاست جوړول وي د پاکستان ادارو د پاکستان فوج په ریاست کې دننه دومره مضبوط ریاست جوړ کړی دی یار کښېنئ څه مسله ده تاسو سره یار کښېنئ پلیز زه یې درنه کېنوم ټول نغز قدر ستاسو ته دی पाकिस्तान फौज ادارو ریاست کې دننه دومره مضبوط ریاست جوړ کړی دی چې د اوریجنل ریاست عدلیه ځنې یېرېږي د اوریجنل ریاست پارلمان ځنې یېرېږي دومره یېره خپله کړې ده دا په پولیسو باندې هم نه دي دا پولیس ته هم بدمشي ورکوي په تاڼه کښې چې څوک خوښ وي خلاص یې کړه څوک خوښ وي د وینځه دلته لوکل انتظامیه هم یرغمله ده زموږ او ستاسو درمست پرون دی دلته پرون صرف یا آیین دی دا آیینه پرته دلته مختلف قومونه دي په دې ملک کې اوسي هغه د یو بل کاکا او ماما نه دي د هغو په منځ کې هېڅ رشته نشته د پنجاب د پښتون د سیندي د بلوچ د ګلګیر د چترال خلکو یوه رشته ده د یو آیین لاندې دي نور د یو بل کاکا او ماما نه دي دوی دلته که څوک آیین ماتوي بیا زموږ ټولې رشتې ماتېږي زموږ ټولې رشتې ماتېږي موږ د اسلام په بنیادونو که چېرته تړون وي هغه به ټول ورکړو پاکستان دی بیا سعودي عربیه ته ورمرچ کړي چې هلته یې مرکز دی که چېرته د آیین په نظر شوي بیا ټول د آیین لاندې یو څوک به د آیین نه پرته نه ځي دا ادارې د آیین نه لرې د پښتنو مرګونه کړي دي دا د سیند او کراچۍ پولیس دا د سیند او کراچۍ رینجر د دوی سی ټي ډي د پښتنو قاتلان دي منظور پختون منظور پختون منظور پختون منظور پختون او د علم غرا او د علم غرا او د علم غرا د خپل بونیر خلکو دپاره د یوې ځای چا جوړ کړی چا د وحشت ځای درنه جوړ کړی دی دا خلک د نه پېژني چې دلته چې کله دې ځای ته طالبان راتلل د بونیر خلکو دوه ځله په شا وشړل دریم ځل ته ملاکنډ کمیشنر سید جاوید دغې لنګر ته دغې بونیر ته طالبان راوستي وو تڼۍ یې ورته خړې کړې دلته هر کار دلته ټوله څه خبرې دا ریاستي ډپارټمنټ لخوا شوې ده ریاستي ډپارټمنټ او نور به انشاءالله اعلان کوم په هغه چې به شانګله یاده شي دلته د سوات منتظمینو ته دمکې ورکړې کېږي چې تاسو سره به ګورو زموږ خبرې د یاده لري که چا سره هم دوی غلطي وکړه زیاته یې وکړه موږ به بیا ورسره ګورو بیا بله جلسه په سوات په شانګله کوو ورته که څومره هم د سوات د شانګلې بونیر او دیر خلک خو دباولو کوشش کوي دومره به پي ټي ایم زیات راځي دلته بار او که دمکیانې زیاتې درکړئ بیا یو کال راوکئ منتلي پیکیج به په سوات څه د جلسو وي ستا څه خیال دی ستا څه خیال دی ستا څه خیال دی
لك شاشه دغه زینه لګ شاشه شاده دغه شاده لګ لګ دا کویټه یو خبره ورته کوم او د جرګه چرته دی جرګه زه ډېر حیران یم د هغې ورځې نه چې جرګه د دوه فریق په منځ کې کېږي دوی پښتون قام یو فریق شماري حالانکې موږ خو ډېر ستر زړونه راوړي وو خپل ځانونه مو شهري شمارلي وو د شهري دپاره آیین دی جرګې د فریق او د دوی دښمنو د بانځوي تا په خپل منځ کې په خپل زړه کې اول هم پښتون دښمن وو خبره به کوو د وزیرستان هم هلته دوی بیا طالبان کمانډران راولي هلته دوی بیا په خلکو کښې ویرې خپروي هلته دوی بیا وژنه شروع کړې ده هلته دوی بیا خلکو ته دمکیانې شروع کړي دي په ښه پروټوکول سے کمانډران راځي او ناست دي په مختلفو کوټو کښې په نارت وزیرستان کښې په تېره هفته کښې څو واقعې وشولې ساوت وزیرستان اوس هم یو ځوان راسره ناست دی ولاړ دی هغه وایي هلته یو کمانډر دی نام یې رانه هېر شو د هغه اوه کاله اول زما په ټوله قبیله باندې تعلیم بند کړو زما په ټوله قبیله باندې هلته صحت بند کړو چې څوک به یې صحت مراکز ته نه درپرېږدي په دوی یې ګاډي بند کړل او بیا دوی ویل چې موږ ځان ته دوه ګاډي واخیستل ویل هغه آرمي رانه ونیول چې تاسو د کمانډر صاحب سره ولې په هغه مو چې خلاف دی موږ مو خلاف یو اوس په وانه کیمپ کې هغه کمانډر ورته ناست دی او لاندې خلک تنګوي یا پښتنو تر څو پره به د یېرې لاندې ناست وئ تر څو پره به خاموش وئ زر تر زر دې دا ګیمونه بند کړي زر تر زر دې دا حساب کتاب بند کړي هغه ځوان څه شول د لاس پورته کړي دلته و مخکې راوړ دا هر څه ستا سره شوي دي د طالب په بد کې ستا نه فوج ګاډي نیولي دي دا اوس څه شی دي بیا وایي چې ناره مه وایې او پرون دا سویلي وزیرستان روان ته بل ته سراس نشته روان ته بل ته سراس نشته د فوج نه روان ته بل ته سراس نشته د فوج نه علاوه بل څوک په روډ باندې پر هر څوک پرېښودی شي چې د فوج نه وي خوښه څوک وزیرستان ته درتلی شي څلور ځوانان چا وڅېړل چا اور ورکړو هلته ونړول نن د دوی مندې او پلارونه ته هډوکي ایښي دي د پښتنو غوښې یې وسېځلې څه ثابتولو دپاره دا چې دلته ترهګري ده او موږ پېژنو چې ترهګري څوک کوي او په کلکه طریقه سره یې پښتنو ستاسو سوې غوښې
تاسو سوي هډوکي چې کله منډې او پلارونو ته کښېښول شي د دغې منافقې میډیا سره بې وخت نشته د دغې منافقې میډیا سره ستا پر خلاف پروپیګنډه کولو دپاره د ده سره 24 ګنټې وخت دی خو ستا مظلومیت دپاره یو لفظ ورسره نشته ستا دهشتګرد ثابتولو دپاره شپه ورځ ناست دی خو ستا پوره ظاهرو دپاره دی کوي دلته ترهاګري خورول غواړي دا د دوی منافقت دی دا په سترګو لیدلی منافقت دی چې دوی یې کوي او یو پکې خیبر نیمزو چې هغه لا یو کوریج شروع کړی و او اوس وایي چې خیبر نیوز چینل یې وربند کړ نستا آزادی خالصه غلامي ده موږ یې منو نه وروڼو آخري خبره درته کوم دلته د سویلي وزیرستان زموږ وطن شاهول چې هذا غريب ميسنج بيرسون على الأهم ايوه كريمي كيسا دور ستا دا ټریننګ ستا تربیت ښایي چې ته څومره بې عزته سړی یې ته څومره بې عزته خلک یې ته زموږ هېڅ نشې کولی نو خپله مندراڼه چې دغه ناست دي او خلکو له هغه خلک چې را آزاد شوي دي پیغې باندې هم پیسې اخلي خو دا هغه خبرې د منلو نه دي نه به دا ورسره منو او انشاءالله مخکې به هم جلسې روانې د کراچۍ هغه خاوره چې کله یو پښتون د دېګې خوا نه ونړولو لرې یې کړو تنګ یې کړو په خپل وطن کې او دا یې بل ښار ته مزدورو ته لاړو ستر ښار کراچۍ بنو د پښتنو تاریخي کور دی پښتنو تاریخي کور دی کوټه چمن ژوب په سیند لور لارې دا د پښتنو کورونه دي که کوم پښتون لږ دا پیغام واروئ کوم پښتون چې کوم پښتون کور ته ځي ورته اجازه پرې څوک بدلون نه تم کولی شي نه مو تم کوی شي دا د پښتنو وطن دی دا به یو بل سره دي دا چیټ راغی د میرانشاه سرکاري دفترونو کښې طالبانو ته دفتر یې ورکړی شوي دا خو پښتنو موږ او تاسو لږ مطلب رانهدري وشوله چې لکه پخوا راچک شوي وای دا دفترونه دا کیسې به ډېرې واضح شوي وای او نور به کمالونه مو ولیدلي وای چې ستاسو په وینو څه کېږي اوس هم الحمدلله تاریخ جوړوئ لګیا دی د خپل شاه ظلمو اتلانو په لاره او په قدم روان یې د فاټا چې کوم آی ډي پیز دا اتو نه کالونه باندې هغه د خپل کورونو ته واپس شي او د سوار چې کوم خبرې مو وکړې هغه د زر تر زره ومني د خلکو یادولو وختونه تېر شوي دي هغه دې پرېږدي ترې موږ ته نه دوی ته پکې نقصان ده موږ چې څو دوی یې راخوروي دومره زیات خلک راځي او دلته چې کوم د روزنو خلکو جلسې کولې هغو ته تصویران ورغلې چې جلسې داسې وي انشاءالله بیا به هم راځو او هزاره کمیونټي سره چې کوم ظلم روان دی په بلوچستان کې موږ د هر مظلوم سره ولاړ یو هر مظلوم په غم ښه شریک یو هغه دې بند کړی شي موږ د خپلو مطالبو نه دا مطالبه کوو او جماعت چې زموږ په جلسو کښې ډېر ښه علما هم ناست وي لہذا د یې جو ملاګر دیناره به نه وایي نورې چې څومره مو خوښه وي هغه ستاسو مرضي ده
ستاسو ولا کافي ده نه ټول زموږ وروڼه دي هغه پوهه نه دي کورمه یې ونړوله د کورمې هر کور ړنګ شو د هر کورمې هر کور ړنګ شو خو هلته څو ټیکاداران دي چې هغه خلک غولوي هغه به انشاءالله حق و باطل کله هم دا به سپین سپین پاتې کېږي دا به یو راځي دا پښتون د وینو د اوښکو خبره ده د هغې نه چې څوک ځان ته پښتون وایي هغه نشي زموږ وطن ته د اوښکو ور ونه رسوي الله دې د دوی دا خلک په دروغه باندې رښتیا پټوي الله ته یې جوت کړي الله ته یې ښکاره کړي الله دا خلک چا نه شو راپورته کولی دا ځوانان چا نه شول راپورته کړي تا راپورته کړي دي الله ته یې خپله پر مخه بوځه الله ته یې باطل سره باطل په مخ یې سره لوړې کړه الله دا د ماشومانو ډلې دي الله دا د اوښکو جلسې دي الله دا د میندو جلسې دي الله دا د سپین ږیرو جلسې دي الله هر وخت په خپل رحمت نظر ورته ګوره ډېره مننه اخره خاتمه د الله زموږ په دې کې چې لا اله الا الله ډېره مننه شور ولې جوړوي سر لاس په سر مشره بس سر لاس کې ده بابا مخنا لره شوي ما تتصرف انا مخته انا هلو اغا آرام دکشین الک پوچو پریږده على نورا بس لك يا بريمي خطريان انا وتري غير بس نور بس لك يبني بس انت انا شاكيزي
اوبه وراوړئ اوبه خدای خاطر وکړي دا سړی لږه اوبه ولګي داسې کښېنئ ارام هلکه چېرې ځې واپس پلیز دا مه کوئ سړی به راغلی دی هلکه واپس هو واپس شه بس پلیز دلته راسئ ودرې هلکه واپس شه پلیز هغه مه کوئ دا مه راځئ پلیز نه وځي بل ملګري یې پرېږدي بس بل ملګري یې پرېږدي بل ملګري یې كلمة هلا كلر ماشي مي وكاك باص موري وموري خبر وکړ زر څوک دی دا په زوره خاوند دی زوی ښه نو دا چا وړی دی ارمي وړی دی بره راشه توړی راش جوړي ارمي وړی دی لیک په زوره ګڼېږه مورې دا په پېښور په هسپتال کې و اوس هم هسپتال کې پروت دی لکه ډیوټي وه اچھا ډیوټي وه ارمي والا یوړو پیرا دي چې یو څو تپوس ته کوو راغی ښه د بچي ښه دې وکړو چې راله ستا ټول دغه موږ ته معلوم دی ښه په یو هسپتال کې کړي چې دومره دې په حیدرآباد کې تېرې کړي دي ښه دومره دې په رحمان هسپتال کې تېرې کړي ښه دې وکړو چې راغلې ښه او ته چې یې نو لکه اوس له موږ سره به یو دوه درې ورځې یا تپوس ته نه کوو نو بیا به ځې ښه څو کاله نه ورک دی دا نهم کال دی نه کاله یې شوي دي نهم کال دی تا نه دی کتلی ما یو وار مخکې اوله په پنځم کال په قوات کتلی و ښه بیا چې دینه اوس دا درېیم کال دی چې ما ورسره ملاقات په دې پایتال کې شوی نو اوس ورسره بیا په قوات کې ملاقات وکړو ښه نو دا چې دینه نو منظور پښتون خبرې وکړي څه هیله لرئ څه اول زه د خپل بچي تبه د الله بادشاه نه لرم
او د ارمینه غواړم خاص کوم ها وایم چې الله بادشاہ به د منظور پښتون قدمونه د الله مضبوط کړي امين موږ د ټولو غریبانو خلکو لپاره امين امين موږ غریبانو ځکه پسې راغلي چې څوک بختور دي نه هغه څه کوي امين زبده نور انټرویو واخه مورې څوک خبرې کول غواړي نه نه هغې کړي جوړ ان شاء الله ماشومې لیک خبرې وکړه هغه ستا بابا ورک دی ته راغلی وې تا خبرې نه کولې ته وې که نه تا خبرې نه وکړې اوس اپیله نه ښه ټیک شو هغه بله جنۍ وه که نه سټیج باندې هم راغلې وه چم و مورې بس خبر راته وکړه خیر دی تصویر وښیه زر ښه دا څوک دی مورې په زوره به لیک خبرې کوې ښه دا کوم ټایم نه ورک دی نهم کال یې شوی دی نو دا چا وړی دی نو په دا نه کاله کې ورسره ملاقات شوی دی بالکل ورک دی ښه نو په څه تور کې نیولی دی څه وجه هسې یې نیولی دی بې ګناه دی نه نه یم په څه ګناه کې نیولی دی ناڅاپه نو خو به مونځ یې کوو په مامو بل سبق به وي د علم سبق به وي مونځ به یې کوو او بس وړی دی چلو صحیح خدای دې رب هغه کې موږ خپل کوشش کوو منظور هم لګیا دی پښتون تعصب مومنټ لګیا دی ان شاء الله دا خلک به ټول راولو کوم څومره وخت دی بیا زما سره په غږ کې چې پلار یې تللی دی د افغانستان دا زورور ریاست دی دې مخکې به خالي خپلې هلې ځلې کوی شو بس